السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مازو کې به تازه خبر را مخې ته شو علیشا 007 د خپل پلار داود شاه په غم کې خودکشي وکړه په هسپتال کې ډیره په بد حال کې پرته ده سونیا شاه په لایو ویډیو کې په چغو باندې جاري وایي زموږ په کور باندې غمونه روان دي اول زما خاوند داود شاه باندې قاتلانه حمله وشوه اوس علیشا په غم کې په خپل ځان باندې قاتلانه حمله وکړه یعنی خودکشي وکړه دوستانو سونیا شاه ټول حقیقت په خپل خوله باندې راښکاره کو علیشا خودکشي په څه وجه باندې وکړه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر انشاءالله اوس خامخا وخت چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي پېښور کې د علیشا 007 پلار داود شاه باندې قاتلانه حمله شوې وه چې بیا د هغه په هسپتال کې ډېر په بد حالت کې پروت و او بیا علیشا 007 او د علیشا 007 مول سونیا شاه په لایو ویډیو کې راغلی او ډېر زیات جللی و چې زموږ پلار سره ډېر زیات ظلم شوی دی خو دوستانو اوس په سوشل میډیا باندې یو خبر بل ډېر زیات تیزۍ سره ګرځي چې علیشا 007 د خپل پلار داود شاه په غم کې خودکشي وکړه او په هسپتال کې ډېره په بد حال کې پرته ده دوستانو دا خبر دروغ دی علیشا 007 په خپل پلار په غم کې خودکشي نه ده کړې په خپل کور کې ناستې ده مور سره ناستې ده او خپل پلار یې په اوش کې راغلی دی داود شاه په اوش کې راغلی داود شاه وایي زما قاتلان جان حبیب او صدر اکبر خان دي دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر انشاءالله خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام